السلام علیکم. زموږ د عدالتي نظام دا ته چې ګورو مونږه په میډیا باندې چې د های کورټ فیصله څوک پولیس نه مني، د سپریم کورټ فیصله حکومت نه مني. نو ماته یو زړه واقعه را یاده شوه. یو پیره یو سړی و، هغه عدالت ته کیس یوړو، څه د چا سره یې لانجه وه. نو 14 کاله پس هغه کیس فیصله شو د بابا په حق کې. نو بابا ته هغه جج وی چې بابا اوس خو خوشحاله که نه؟ نو هغه ورته وی بچی خوشحاله یم، خدای دې انسپکټر کا. نو جج وی جوړ دا بابا انپړه دی پوه نه شو، ځکه چې جج خو د انسپکټر نه ډیر غټي. ورته وی بابا زه خو جج یم، جج د ډیرو انسپکټرانو تانیدارانو داغه نه لاندې. هغه ورته او بچی خو خدای دې انسپکټر کا. نو دو ورته بیا وی بابا ولې دا خبره کې؟ وی بچی 14 کاله مخکې راته انسپکټر صاحب ویلو چې 15,000 روپۍ راکه، دا مسله به له حل کما. په 14 کاله کې مې 14 کاله ژوند هم تباه شو، لکونه روپۍ مې مو لګېده، او اوس تا 14 کاله پس فیصله وکړه. نو دا خو هغه ماله په وخت کوله، نو ځکه ورته وایم چې خدای دې انسپکټر کا. نو بس څه به ووایو؟ بېوسي ده، عدالتي نظام په ټپه شو، انتظامی نظام په ټپه دی، عوام دی بې بسه دي، حکمرانان ډیر با اختیاره دي، او د هغوی خو په لندن، دوبۍ، فرانس او په بلجیم، په استرالیا او امریکا کې کورونه دي، محلونه دي، پلازي دي، بلډینګونه دي، فلیټونه دي. زما او ستاسې دي. ما او ستا خو به په دې ملک سره ناست یو، دې خاورې نه خو چېرته تللی نه شو، خو دعا به کوو چې الله په دې ملک خپل خصوصي رحم وکړي او موږ د دې عذاب نه خلاص کړي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټس پې وکړئ او دوستانو سره یې شیر کړئ، او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.